ابونه کوي نو د هغې ذمه داري جوړېږي چې چونکې NHA مرکزي اداره ده نو د هغې کې دا ټول پلازي مول پلازي د دې قیامونو په ځای زمونږ د سرونو نه ټکسونو اخیستو په ځای پکار دا دی چې خیر آباد نه والې دی په بو پورې خو موږ ته دا روډ دا صحیح کوي دې ټایم کې ته نه ده مرګ لکیره جوړه ده زما GT روډ نه او GT روډ دې حد ته رسېدلی دی چې هغې نه د موهنجودړو کندرات جوړ دي پرویز خټک صاحب هم په مرکز کې مشیر دی او مضبوط ترین مشیر دی دا به نه وایو چې کمزوری مشیر دی ډېر مضبوط ترین مشیر دی چې بغیر ووټه بغیر څه انتخابه لاړو په اسمبلی کې په اسمبلی اجلاس کې کېناستو مرکزي حکومت کې کېناستو نو پکار دا دی چې دې ټایم کې هغې هم دې باندې خبره وکړي او داسې قسمه چې کوم کوششونه کېږي نو هغې ناکامول او هغې نه خلق بچ کول او دا کم چې په سونو کې دا چې دلته نه کم 67 کیلومیټر سړک GT روډ پنجاب ته منتقل شوی دی نو د دې باس پرسو کې او په دې باندې مقتدر قوتونو سره خبره وکړي ګرانو کتونکو د ذاخر او پیرپای خلکو نن ډېره لویه معرکه کړې ده په GT روډ باندې د ټول پلازي د قیام کوشش هغه ناکامه شوی دی د ذاخر او پیرپای سره سره ډېر چاپېره چې کوم خلق دي دغه خلق هغې چې واورېدل او دغلته د ټول پلازي چې کوم هغه کیبنې لګېدلې وي چې دلته به اوس راځي او په دې روډ باندې به دلته بیا یو لوټ مار کېږي ټکسونه به علي او د دې خلکو به سرمنو ویستی شي نو په دغې باندې په دې سخته ګرمۍ کې نن د دې ګیر چاپېره کړو خلق راووتل او دا تاسو ته په سکرین کې به ښکاري نو بیا هغه کیبنې هغه یې ماتې کې ویې غورځولې او ټول پلازي خلاف یو زبردست احتجاج وکړو د دغه کلو خلکو وینا هم حقیقت دی چې تاسو د مونږه A1 او انټرنیشنل ګریډ دپاره خپله قیمتي ځمکه هغه درکه د هغې په بدل کې مونږ سره تاسو د میرنې مور سلوک کوئ او هغه شته بجلي مو راله غیبه که مونږ تاسو له د ډرایپورټ دپاره دومره قیمتي ځمکه GT روډ باندې چې دا د دې کلو خلکو ملکیت و که نه دا د دې کلو ځای نه دي دا مونږ تاسو له درکړی دی په بدل کې مونږ ته سیله دا میلاویږي چې زما ګیس هغه سار نه ماسخوتنه پورې او ماسخوتن نه ساره پورې اډو سره شیډیول نشته زما ګیس بند دی او دې سره سره چې زما کوم ماته اوبه ټویلونه دي هغه زما بند دي زما د اوبو سهولت ته معطل کړی دی تعلیمي نظام زما در په در خورې په سر دی مونږ تاسو له سرکار له مونږ هسپتالونو له کالجونو له او تعلیمي ادارو له خپلې قیمتي ځمکې دې دپاره ورکړې وي چې زمونږ ته به سهولیات نو د هغې په بدل کې نن مونږ د تماشه جوړه ده او زمونږ د کلو خلق د شپې 12 بجې روزي او په روډ باندې احتجاج کوي صرف دې دپاره چې ماته ګیس نشته جي د سار ماشومان زما کورونو نه چې کوم خلق دي ډیوټو لځي سکولونو لځي نو هغه په ناره کې راوځي بغیر ناستې وځي صرف او صرف د دې وجې نه چې ګیس نشته ماسخوتن د هغې د روټۍ انتظام درهم برهم دی او سړه خوري غرمې راسي غرمه چې کومه پخ شوي نو زیات تر کورونو په هغې باندې ګزاره کوي ځکه چې بیا د شپې ګیس ني نو دغه خلکو احتجاج او دغه خلکو دا عمل په دې ټایم کې یو خاموش احتجاج مو حکومت دپاره چې تاسو نور ټکسونه مونږ نه منو او د دې خلکو دا احتجاج د دوی دا عمل هغه د ټیکهدارانه نظام خلاف سرمایهدارانه نظام خلاف جاګیردارانه نظام خلاف د دوی دا چغه وه د اوازو د دغې وجې نه هغه دوی ناکام هم کو او د دې خلاف زبردست احتجاج هم وکړو سخت رد عمل پې ښکاره کړو بل طرف ته دغه خلکو یو ګیله دام کوله چې تاسو په دې روډونو باندې د ټکسونو برمار لګولی دی ټول پلازي په هر ځای کې جوړې دي او د هغې په سیله کې چې خیر آباد نه انټر شي دا خلک لا په موټروی باندې دي خیبر پښتونخوا طرف ته را داخل شي نو دلته کې داسې دی لکه د دغه په هغه کندراتو کې چې سړی ګرځي موهنجودړو کندرات نو دا د خیبر پښتونخوا چې کوم روډونه دي هغې نه دې ټایم کې موهنجودړو کندرات جوړ دي دلته زه یو خبره کومه زما اختیار ولی خان صاحب مضبوط ترین مشیر دی که نه جي او هغه ترجماني کوي د حکومت هغه ته وزارت انفارمیشن چې کوم اطلاعات دی د هغې قلمدان هغه سره دی او د دې مونږ به وایو د قوم ترجماني د حکومت ترجماني ډېره ښه موقع ده ورته خو هغه صرف او صرف د هغه ترجماني چې ده نو هغه مونږ ویلو کې حق بجانبي چې هغه صرف لاهور حدودو پورې محدود ده مطلب دا دی د هغه ترجماني هغه صرف لاهوره پورې پاتې ده ځکه چې زما د خیر آباد نه والې تر پېښوره پورې کوم GT روډ دی نو 67 کیلومیټر لګ بګ GT روډ چې د دې د سرینه او تعمیر منصوبه وه نو هغه بغیر څه دغه نه دلته نه دي لاړه
پنجاب ته. نو دومره لوی روډ زما جوړېدو او زما اختیار ولی خان صاحب دومره مضبوط ترین مشیر دی او هغه په دې باندې اډو څه رد عمل اظهار ونکړو، نه په دې باندې دا خبرې اظهار وکړو چې یاره دې کې د خیرآباد نه والي کم از کم ده نوشیرکین پورې ذاخر پورې پیرپای پورې دا روډ مال راکوي یو 36 کیلومیټر راله راکوي 30 راله راکوي چې زما د علاقه خو بحال شي. نو هغې باندې د هغې اظهار او نشو دا مایوس کن کارکردګي زه دې ته وایم ځکه چې دا اختیار ولی خان صاحب سره دلته کې د دې علاقې خلکو د دې نوخار خلکو ډېر حد سره مینه کړې ده. نن هم ورسره نوجوانانو والهانه محبت شته او دلته کې بھرپور طریقې سره خپل سیاست او خپل پروګرامونه کوي. نو د هغوی ذمهداري جوړېږي چې چونکې NHA مرکزي اداره ده نو ته هغې کې دا ټول پلازي مول پلازي د دې قیامونو په ځای زمونږ د سترونو نه ټکسونو اخیستو په ځای پکار دا دی چې خیرآباد نه والي دی پبو پورې خو موږ ته دا روډ دا صحیح کوي. دې ټایم کې ته نه د مرګ لکیره جوړه ده زما GT روډ نه او GT روډ دې حد ته رسېدلی دی چې هغې نه د موهنجودړو کنډرات جوړ دي او ځکه چې دا د 1987 د زمانې هغه جوړ شوی روډ دی 1986 87 کې 83 کې دا جوړ شوی هغې نه پس دا بیا جوړ شوی نه دې باندې ټانکې لګولې شوي دي. نو ډېر بد صورت حال دی. زه ګڼم ذاخر او پیرپای خلکو نن ډېره لویه معرکه کړې ده. ما ضروري ګڼله چې زه په دې باندې خبره وکړم او د خپل قوم هم راویښ کړم او دا چې کوم مشیران دي په مرکز کې ناست دي چې هغه هم راویښ شي او پرویز خټک صاحب هم په مرکز کې مشیر دی او مضبوط ترین مشیر دی. دا به نه وایو چې کمزوری مشیر دی، ډېر مضبوط ترین مشیر دی چې بغیر ووټه بغیر څه انتخابه لاړو په اسمبلی کې په اسمبلی اجلاس کې کېناستو مرکزي حکومت کې کېناستو. نو پکار دا دی چې دې ټایم کې هغې هم دې باندې خبره وکړي او داسې قسمه چې کوم کوششونه کېږي نو هغې ناکامول او هغې نه خلق بچ کول او دا کوم چې په سوونو کې دا چې دلته نه کوم 67 کیلومیټر سړک GT روډ پنجاب ته منتقل شوی دی نو د دې باس پرسو کې او په دې باندې مقتدر قوتونو سره خبره وکړي او کوم قوتونو چې هغې کینولې دي په دې حکومت کې نو پکار دا دی چې هغه چینل استعمال کړي او دا نوخار کم از کم نوخار حده پورې چې دواړه د دې حلقې دي دلته نه دی په حکومتونو کې حکومت کړی دی وزارتونو کې پاتې شوي دي نو دا خیرآباد نه والي تر پبو پورې کم از کم تارو پورې دا حلقې دي چې دا روډ دا د دې مرکز نه په هر صورت باندې راوړي او دې قوم ته وښایي چې تاسو چاله ووټ ورکړی دی هغوی خو یې نشي کولی د مشیرانو کار هم نه دی او ما د له بغیر حکومته راوړو.